فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره. که چیرته کوم یو کس خپلې ښځې ته 3 طلاق ورکړي نو تر هغه وخته پورې دا ښځه د اول خاوند لپاره نه حلالیږي چې تر څو پورې بل خاوند د هغې ښځې سره جما نه وي کړی. په دې آیات کې الله جل جلاله دا یو لفظ ذکر کړی دا فلا تحل له، وای دا 3 طلاقه دا 3 شمارل کېږي. که چیرته دا 3 طلاقه 3 نه شمارل کېدلی نو الله تعالی به فلا تحل له دا الفاظ نه ذکر کولی، بلکې دا به یې لیکلی وای چې هیڅ مسله نشته. اول خاوند که چیرته دې ښځې ته 3 طلاقه ورکړي دي بیا دا اول خاوند هغه ښځې سره رجوع هم کولی شي او هیڅ مسله نشته، دوباره نکاح هم کولی شي ځکه چې دا 3 طلاقه دا یو ده. خو الله تعالی په قرآن کریم کې دا لفظ ذکر کو، دا لفظ د دې خبرې بالکل واضح دلیل لا چې 3 طلاقه دا 3 واقع کیږي او کوم کس چې ښځې ته 3 طلاقه ورکړي د هغه وخته پورې د اول خاوند لپاره نه حلالیږي چې تر څو پورې بل خاوند هغې ښځې سره جما نه وي کړي. مشهور صحابي مفسر قرآن حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه د دې آیات تفسیر بیانوي، وایي فإن طلقها ثلاثا، طلقها نه بعد حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه د ثلاثا لفظ ذکر کړی دا چې دا آیات بالکل د دې خبرې واضح دلیل لا چې 3 طلاقه دا 3 واقع کیږي. او داسې امام شافعي رحمت الله علیه کتاب الام خپل کتاب کې دا ذکر کړی دی، وایي والقرآن يدل والله اعلم على ان من طلق زوجة له دخل بها او لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غیره. وایي که کوم یو کس خپلې ښځې ته 3 طلاق ورکړل هغه ښځه که مدخول بها وي او که مدخول بها نه وي په یو لفظ سره که 3 طلاق ورکړل نو دا 3 سره طلاق 3 واقع کیږي. نو که چیرته دا ښځه د اول خاوند لپاره اول خاوند سره دوباره نکاح کول غواړي نو تر هغه وخته پورې دا د اول خاوند لپاره نه حلالیږي چې تر څو پورې بل خاوند د دې ښځې سره جما نه وي کړی. نو امام شافعي رحمت الله علیه هم دا بیانوي چې 3 طلاقه دا 3 واقع کیږي. او داسې عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه مشهور صحابي دا هغه هم دا بیانوي چې 3 طلاقه دا 3 دي او قرآن کریم کې هم دا بیان شوی دی چې 3 طلاقه دا 3 دي. بعض خلک دا یو اعتراض کوي چې په یو مجلس کې 3 طلاقه خپل ښځې ته ورکول د دې استدلال فإن طلقها دا نه جوړیږي. هغه وجه د دې ده چې په شریعت کې 3 طلاقه په یو ځای باندې ښځې ته ورکول د دې نه یې منع کړي یو چې 3 طلاقه تاسو ښځې ته په یو ځای مه ورکوئ. چې کله شریعت منع کړي یو او بیا موږ خپلې ښځې ته 3 طلاقه ورکو نو دا به څنګه جایز وي؟ دا خبره یو په ذهن کې وساتئ چې یو دا جواز او بل دا نفاذ. 3 طلاقه په یو ځای باندې خپلې ښځې ته ورکول دا جایز نه دي او که څوک بیا هم خپلې ښځې ته 3 طلاقه ورکړي نو دا 3 واړه طلاقه نافذیږي. که کوم یو کس خپلې ښځې ته د حالت حیض په حالت کې 3 طلاقه ورکړي نو دا بالکل ناجایز دي او حرام دي. خو که چا 3 طلاقه د حیض په حالت کې ورکړل نو دا 3 واړه طلاقه 3 شمارل کیږي یو نه شمارل کیږي. نو دا خبر هم تاسو په ذهن کې وساتئ چې هسې خلک هم تاسو په یو تشویش کې او په یو غلط فهمي کې مبتلا نه کړي. د دې ټولې خبرې خلاصه دا ده چې په دې مسله کې قرآن کریم بشمیره آیاتونه دا هم زمونږ موافق دي او د نبی علیه الصلاة والسلام بشمیره احادیث دا هم زمونږ موافق دي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قول او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه قول حضرت علی رضی الله تعالی عنه قول او دیگر نور صحابه کرام اقوال دا هم زمونږ موافق دي او د امت اجماع دا هم زمونږ موافقه ده او د ائمه اربعه اقوال دا هم زمونږ موافق دي. نو تاسو دا خبره په ذهن کې وساتئ چې قرآن کریم هم دا وایي چې 3 طلاقه دا 3 دي، احادیث مبارکه هم دا وایي چې 3 طلاقه دا 3 دي او
ائمه اربعه هم دا وایي چې درې طلاقه دا درې دي او داسې خلفای راشدین کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه هم وایي چې درې طلاقه دا درې دي. نو موږ نه د قران کریم مخالفت کوو، نه د احادیثو مخالفت کوو، نه د خلفای راشدینو مخالفت کوو، نه د امت د ټوله اجماع مخالفت کوو، او نه داسې موږ د ائمه اربعه مخالفت کوو. او د اجماع په حواله سره د یو خبره هم تاسو ذهن نشین کړئ. بعض خلکو دا موقف ته چې په دې مسله کې د فقهای کرامو اختلاف ده، حالانکه دا خبره اسی بے بنیاد ده، بے توکه ده. زه د خبرې تفصیل ته نه درته ځم. د دې تفصیل شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله په وړه رساله ده طلاق ثلاثه په نامه باندې په هغه کې موجود ده. زه صرف د اجماع په حواله سره د بعض احباب فقهای کرامو نمونه او د هغه د کتاب نوم تاسو مخکې ته بیانوم چې په دې کې دغه علماء کرامو د لیکلي دي چې په دې مسله باندې د ټول فقها د ټول امت اجماع ده چې درې طلاقه د درې واقع کیږي. اول کس امام ابوبکر الجساس رحمت الله علیه خپل تفسیر احکام القرآن الجساس کې د لیکلي دي فالکتاب والسنه واجماع السلف توجب ایقاع الثلاث معا. وای قرآن کریم احادیث مبارکه او د سلف اجماع په دې خبره باندې متفقه ده چې درې طلاقه د درې واقع کیږي. یعنی کوم کس خپل خزې ته په یو مجلس کې یا په یو لفظ سره یا په متفرق الفاظ سره دا طلاق ورکو چې انت طالق ثلاثا یا انت طالق انت طالق انت طالق، په دې خبره باندې د ټول امت اجماع ده چې دا درې طلاقه د درې واقع کیږي. او داسې امام طحاوی رحمت الله علیه خپل کتاب سنن طحاوی کې د لیکلي دي، او امام ابن بطال رحمت الله علیه خپل کتاب شرع ابن بطال کې، او حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه خپل کتاب فتح الباری کې، او قاضی ثناء الله پانیپتی رحمت الله علیه خپل تفسیر مظهری کې د لیکلي دي. وای کچیرته خاون خپل خزې ته په یو مجلس کې درې طلاقه په یو لفظ سره یا په متفرق الفاظ سره ورکی، نو دا درې طلاقه دا درې واقع کیږي. او په دې باندې د ټول امت اجماع ده. نو قران کریم هم دا وایي چې درې طلاقه درې دي، احادیث مبارکه کې هم دا ده چې درې طلاقه درې دي. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا هم وایي چې درې طلاقه درې دي. او داسې د ائمه اربعه چې کوم دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا هم وایي چې درې طلاقه دا درې دي. نه موږ د قران کریم مخالفت هم نه کوو، احادیث مبارکه هم مخالفت نه کوو، او د ټول د امت د اجماع مخالفت نه کوو.